أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ما كان جائزا لمؤمن ندي جائز د پاره د یو مؤمن څه خبره اندا یقتل دا چې قتل کی مؤمنا مؤمنا دی مؤمن د پاره دا جائز ندي چې بل مؤمن قتل کی الا خطا الا پمانا د الله کا ای ولا خطا نه په خطا سره په خطا سره ورته هم جائز ندي چې د مؤمن قتل کی یا الا پمانا د لکن ک ان وقع خطا کچره واقع شو ده په قتل خطا کې داغي مسألة بیان الہ العالمین ومن هرغ سو قتل چې قتل کی مؤمنا مؤمن لرا خطا په خطا سره نو مسألة دادا فتحرير فعليه لازم د پدی باندې آزاد والرقبه د یو غلام مؤمنه مؤمنه دا ورته کفاره شو ودیه فعليه دیه او لازم دی پد باندې قاتل باندې دیت مسلمه پورس پارل شوی یعنی کاملتن پورس پارل شوی الی اهله د مقتول وارثانو ته بدا دیت ورکیا یعنی اهل د میت لرا الا ان يصدقوا مگر دا چې صدقه کی دا وارثانو باعث باک نشته حرج نشته نو اول غلام آزاد اول او که غلام نو سبا غلامان نشته فصيام قتل خطا کیخه فصيام روجی دی شهرین متتابعین دو میاشتې پر لپسې روجی بنیسی د غلام پزه خام دا خو حق الله شو بل حق العباد ته ودیه دیت چې دا په حقوق العباد کې راځي مسلمه پورس پارل شوی دویم داسې قومو چې تاسو ورسره معاهده کړی و جنگ بندی مو کړی و نو هلته هم دیت ته کافرانو جنگ بندی مو کړی و قتل درنو شو په خطا سره نو هلته هم دیت ته او آزادول د غلام دی دریم نمبر یو مؤمن دی مړکو دا مؤمن په داسې قوم کې و چې د کافرانو ملک کې اوسېدو محاربین استاسو دشمن د قوم نو خدا مقتول مؤمنو دلته صرف غلام آزادول دی مؤمن غلام با آزاد کی دیت ځکه نشته چې هغه محاربین دي استاسو دشمن دی هغه قوم دیت د سرو زرو هم شته سپین زرو کې هم او خان هم سرو زرو دیت زر دینارا بالاتفاق دا روایت د دارقطنی دی او سپین زرو کې لزر درهما دا فتوا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا او امام مالک سے وی چې 12 درهما عند الاحناف لزر درهما دا 12 دا روایت د عبد الله ابن عمر دی بیا هم محتاط قول چې دا د امام مالک رحمه الله دی درم سل خان دی عند الاحناف شل خان بنت مخاض دا به ورکی یو کلن چې دویم کلن کې قدم اخیوي دویم شل خان ابن مخاض به ورکی یو کلن چې دویم کې قدم اخیوي چې نران موي شل دریم بنت لبونه دا به ورکی چې 2 کالو وی او دریم کال کې قدم اخیوي او شل خان به هغه خان ورکی چې 3 کالو وی او سلورم کال کې قدم اخیوي پنځم شل خان چې سلور کالو وی او په پنځم کې قدم اخیوي دا به څومره موده کې ورکیا دا به په 3 کالو کې ورکیا او بعضی کم علما زر ګډان یا د 200 غیان خو راجح قول دا دی مخکې چې بیان شو د قاتل تربوران ټول په دې کې شریک دي پلار شو وغیرہ ترونه د دي دا به په 3 کالو کې ورته ورکیا نو ودیه دیت مسلمه پورس پارل شوی الی اهله اهل د دې مړی ته الا يصدقوا مگر دا چې صدقه کوي عفو کی ورته فإن كان پس کچره و د المقتول خطا دا چې قتل شوی دی په خطا سره من قوم د داسې قوم نو عدو لكم چې دشمن واستاسو یعنی فی دار الحرب منفرد مع الكفار پدار حرب کې و ځان ته کافرانو سره وهو مؤمن د مؤمنو فتحرير فعليه پس لازم دی پر قاتل باندې آزاد ول د رقبه غلام مؤمنه مؤمنه دلته بیا دیت مسأله نشتا وان كان کچره او د المقتول خطا دا چې قتل شوی دی تاسو نه
په خطا باندې من قوم د داسې قومنا بینکم چې پمنس تاسو کې کافر خو بینکم چې پمنس تاسو کې و بینهم او پمنس د دې کې میثاقون عهد سوعد وا یعنی په دار صلح کې صلح مو ورسره کړی و فدیه فعل پس لازم دی پتا سو باندې دیت مسلمتنا پورس پارلې شوی الی اهله اهل د دې میت لرا وتحرير او آزاد ولد رقبة غلام دي مؤمنة مؤمنة اذ هم كالمسلمين في الحقوق زکه دي هم د مسلمانانو په شانتي په حقوق کې دي زکه صلح مو ورسره کړی دا رب کریم فرمای فمن لم يجد پس هغه څوک لم یجد چې مونږ نه کړی رقیبې لرا غلام لرا فصيام پس لازم دی پرې باندې روزي نیول شهرین دو میاشتې متتابعین متواصلین پر لپسې پې در پې توبه من الله لقبول توبه د پاره د قبول توبه من الله د جانب د الله نه وکانه الله دی الله تبارک وتعالى علیما پوی دی بمن قتل خطا او سوچ قتل خطاو کی حکیما خوند حکمت دی فيما حکم به علیکم هغه چې حکم یو کړو پتا سو باندې ومن اراغسوک یقتل مؤمنا چې قتل کی مؤمنا مؤمن لرا متعمدا من قصدا قتل کو فجزاؤه پس جزا د قاتل چې دا جهنم ده خالدن همیشه به فيها پد جهنم کې کچری حلال غنل او دا قتل دا یا خالدن دا خلود ابدی نه ده مدتا طويله بحيث يقال له مجازا انه كان خالدا دا په مجاز کې ورته ویل کېږي چې یاره همیشه به وي یو کس ډېر عمر په جیل کې تیر کړي وي هو د ټول عمر په جیل کې تیر کړو نو دغسې مجازي یعنی یقال له مجازا انه كان خالدا مدة طويله یو ډېر اوږد موده به په جهنم کې وي یقال له مجازا مجاز کې ورته ویل کېږي وغضب الله غضب د الله تبارک وتعالى به پر قاتل باندې عليه پر قاتل باندې ولعنه ابعد عن الرحمه لری کړي الله تبارک وتعالى دی قاتل لرا عن الرحمه د رحمت قلنا وعد تیار کړي الله تبارک وتعالى له دی قاتل لرا عذاب عظیما لیا یا ایها الذين امنوا يد ایمان ولو اذا ضربتم کلا اذا سافرتم کلا چې تاسو سفر کوئ فی سبیل الله بلاره د الله کې د جهاد سفر کوئ فتبینوا صيغه د مبالغه ده خ تحقیق کوي نو دی آیات کریمه کې اصلاح د مجاهدینو ده په دغه زمانہ کې هم دا راځي د دې مجاهدینو ته چې مجاهدینو کله چې jihad ته ځینو خ تحقیق کوي بے ضایع قتلونه مکوي نزول د پشان د اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ نوجوان صحابي ډیر تیز او دا یو غزا ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ولېګلو او عبد الله ابن مسعود صاحب هم ورسره ولېګلو چې داستا قاضي شو د درت تپوسونه کوا او دا کمانډرو نو د مبارک د یو مرداس ابن نهیک هغه سره په جنگ شو دا ډیر تیز ورپسې منډه وهله یو غټه ونه و د هغې نه ګیر چاپېره تاوېده حتی کې د اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه د مرداس ابن نهیک دا یې سملولو کله چې سملولو نو هغه کلمه وویله نو د مړ کو نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ورته ویل ګوره تا به ما نه تپوس کړی وی دغه کلمه ویله تا ولې مړ کو نو اسامه ابن زید صاحب ورته وی چې د یری نه کلمه ویله ده نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې ته د پزړه کې ناس وي نو عبد الله ابن مسعود صاحب ویل زه به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته شکایت کوم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته چې ویل نو په دغه ورځ باندې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا رنګ تک سورو ډیر غوسه وک صحابه کرام وی کله هم دغه غوسه نه ولیدلې پیغمبر علی السلام او اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه ته ویل هل شققت قلبه آیا تا د دې زړه سری کړو د زړه دې ورته شلول او دنه تا د دې
په زړه کې دا کفر معلوم کړی و چې د یېرې نه کلمه ویلې ده 3 ځلې ورته ویل چې هل شققت قلبه آیا تا د زړه سیري کړی و چې تا د دې په زړه کې دا کفر معلوم کړی و اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه مبارک وی چې کاش ما نن ایمان راوړی وی دومره سخت غوسه و نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نو مسأله د قتل د مؤمن چې دا ډیر پیچیده ده نو مجاهدینو ته هم پکار دي چې د احکامات د جهاد یادی جهاد صرف دا نه دی چې مړ کول دي د احکامات هم دي یا ایها الذین آیات نازل شو بیا یا ایها الذین آمنوا اذا ایمان والاو اذا ضربتم منا اذا سافرتم کله چې تاسو سفر کوئ د جهاد فی سبیل الله پلار د الله کې فتبینوا تحقیق کوئ ګوره اے مجاهدینو ولا تقولوا موای لمن دا چا مبارکی القا چې پیش کې علیکم تاسو لرا السلام سلام یا اسلام یا کلمه د لا اله الا الله مع السلام دا تاسو ته پیش کی نو موای اے مجاهدینو دغه انسان ته لست مؤمنا چې نه ته مؤمنا تبتغون اے تطلبون تاسو طلب کوي بقتله په قتل د باندې عرض الحیات الدنیا نفد جن دنیوي هذه لك اشیاء ور سروي لك شیزونه بدی سروي او وجنه د غنیمت پتما وفعند الله پنيز الله تبارك وتعالى مغانم او غنائم غنیمتون لري كثير ډیر كذلك امنغرنګ كنتم وتاسو داغ زمانه سره ولګوا من قبل وړاندې د دینه یعنی کنتم تکتمون ایمانه وړاندې تاسو د دینه وړاندې تاسو پټول ایمانونه خپل من المشرکین د مشرکانو نه یا وړاندې د هجرت نه تاسو څنګه وي بیا ایمان مروړو مقبول شو نو دی هم ایمان راوړو نو مقبول شو کنه فمن الله پس احسان کړي الله تبارک وتعالى علیکم پتا سو باندې به اظهار الاسلام په اظهار د اسلام خلاصه دا فتبینوا تاکید کوي بیا وي تاسو وضاحت کوي مجاهدینو تبین کوي خط تحقیق کوي بے ضایع سړی ممل کوي ان الله یقینا الله تبارک وتعالى کان دې بما پاغه سباندې تعملون چې کوي تاسو خبردار ذات په دې آیت کې د مجاهدینو ښه اصلاح وکړه اوس د مجاهدینو فضیلت بیانې ځکه چې شان اوچت ده لا يستوي ندي سره برابر القائدون الناس خلق هغه خلق چې د جهاد نه ناس دي بغیر د عذر نه دا ټکی پرې د غیر عذر بل ټکی تلاش والمجاهدون او مجاهدین ندي سره برابر هغه خلق چې ناس دي د جهاد نه او مجاهدین هغه مجاهدین فی سبیل الله چې د الله په لار کې jihad کوي بیا اموالهم په مالونو باندې jihad کوي او انفسهم او په نفسونو باندې jihad کوي نو فضل الله فضیلت ورکړي الله تبارک وتعالى المجاهدین مجاهدین لرا کوم مجاهدین چې jihad بالمال کوي او بالجهاد بالنفس کوي علی القائدین په ناستو باندې چې زوق بغیر د عذر نه ناستي خو دا ټکی اوس وایا غیر اولد ضرر غیر د خاوندانو د ضرر نه چې لاند دي بوډاګان دي فقیران دي هغه نه ګوره هغه د پاره اجر شته ګوره نو غیر اولد ضرر غیر د خاوندانو د ضرر نه چې بوډاګان دي وغیرہ نو درجه درجه دي وکلن هر یو د دینه د مجاهدینونه او قاعدین هغه چې غیر اولد ضرر دي وعد الله وعده کړی الله تبارک وتعالى الحسنى چې جنت ته وفضل الله فضیلت ور کړی الله تبارک وتعالى المجاهدین مجاهدین لرا القاعدین پناست باندې اغه ناس چې من غیر عذر چې بغیر د عذر نه ناستي اجر عظیما لیا داسې اجر عظیم چې درجه دي درجات درجه دي منه د جانب د الله نه او مغفرت بخنه ده او رحمت او رحمت ده وکانه الله ده الله تبارک وتعالى غفور بخون کې رحیم رحم کون کې وس 50 کسانو داین الذين توفاهم نزول لري په حق د 50 کسانو چې مرتد شوی په بدر میدان کې ټول مردار شو قیس ابن ولید وغیرہ د ځان کدن په ټیم کې مکالمه شوه دا غي سره ان الذين يقينا کسان توفاهم چې وفات کړي غلرا الملائکه فرشتي په ورځ د بدر کې نسبت فرشتو ته مجازن د وفات کیږي
حقیقتا الہ العالمین وفات کیا ظالمی پالکون داغی چی ظلم کون کی وانفسهم پا نفس نخبلو بانے قالو نوویل ورطا فرشتو حین القبض پا وقت قبض دار واحد دی کیے فیما کنتم اے فیما ذا کنتم پسشی کی وی تاسود من الدین دا دیننا قالو نوویل دی ورطا ویل چی ولی تاسو حجرت نکور قالو نوویل دی ورطا دی 50 کسانو کننا ومونگا مستضعفین زیفان گرزولی شوی ومونگا يعني عاجزين عجزوا في الأرض في أرض مكة بس مكة مكة كي قالوا نؤول وتفرشتوا ألم تكن آيانوا أرض الله زمكة الله تبارك وتعالى واسعة فراخا فتهاجروا پستاسو بهجرتونو کړي فتهاجروا پستاسو بهجرتونو کړي ولې مو هجرتونو کړو فيها پدغز مکه کې فاولائک پس دغه کسان چې ماواهم زید دی جهنم او جهنم دی وسات مصیرا او ډیر بد زید ورته چې دغه جهنم دی اوس استثناء کوي چې معذوران دي سبوډاګان دي الا المستضعفين مگر هغه چې ضعیفان ګرځولې شوی دي الا المستضعفين مگر هغه کسان چې ضعیفان ګرځولې شوی دي من الرجال د سړونو او النساء او د بیبيانو والولدان او د ماشومانو لا يستطيعون پالکون د دې هر یو د دینه چې طاقت نه لري لا يستطيعون چې طاقت نه لري حیرة چل د خروج ولا يهتدون من لا يعرفون چې نه پیژني دي سبیلا من طريقا الى الخروج طریقه د وتلو هجرت باغ زمانہ کې د مدینه منورې نه او دغه زمانه سره هم لګا نو فولائک پس دغه کسان چې دی الله وي عسى الله امید د الله نه دی یا حسنی بصری سے وي واجب ده عسى الله ان يعفو ودا چې عفو کې بری تعالی عنهم د دینه وکانه الله دی الله تبارک وتعالى عفو عفو کون کی غفورا بخون کې